بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين دے جناب بے محیصہ دا سورة بقری مختصر خلاصه ویل شوی و د دې خلکو څه اعتراضونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې پرونه خبره شوی و چې دا اعتراض نو خو دې ځانته یو بانه ودرولې وه چې موږ ایمان ځکه نه راوړو چې دا اولنۍ خبره جبرئیل علیه السلام دله وحي راوړي که دا چېرته بل چا راوړی ملایکو کې ډېر ملایک دي بل ملایکو کې یو تن راوړی چېرته نو موږ به منلې وې خو جبرئیل علیه السلام یې راوړي نو موږ یې ځکه نه منو د ده سره زموږ مخکینی ذاتیات موجود دي ولې دې زمونږه د پلار نیکه مخکې زمونږه قومونه هغه د تباه کړي نو موږ دا خبره د ده ځکه نه منو د هغې جوابونه کوي دا اعتراض د دې بلکل بې ځایه بې مقصده او فضول اعتراض پرون یو خبره ما دا کړو چې سړي دا وي چې ما له وایي پکار دی یې ویله هغه وی هغه برګ دی نه هغه داسې په برګ باندې چې وکړو یې وکړو هغه وی بانه ته ما وکړو نو دې دغه بانې کولي نو عمر رضی الله تعالی عنہ تلو هغې له دعوت هم ورکو او خبرې ورسره کولې خبرې روانې وي نو هغو ته دا تپوس وکړو تاسو له ستاسو پیغمبر له دا وحي چې راوړي دا قرآن چې راوړي دا کم ملایکو کې څوک یې راوړي وی جبرئیل علیه السلام بس موږ یې نه منو ولې وی بس ځواب سره موږ ورانه ده عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی انتم لا اجهل من الحمیر تاسو خو د خرونه زیات جاهل یې خر پلار کول ډېر ګران دي پلار کېږي خو ډېر مسله غواړي تکلیف غواړي خر پلار کا او کار پې روان کوي نو څنګه به پلان کې نو د هغې لپاره د دې بعضې خلکو نه طریقې زده کول غواړي خلک وایي پلانکي سړي ته هغه دې طرف ته راوستل په نیغه لاره باندې راوستل په دین باندې هغه ته زده کول او هغه پوه کول وایي دا داسې کې لکه خر چې سړی جالۍ ته خېږي خر جالۍ ته خېږول ډېر ګران کار دی نو څنګه به خېږي دا اوس داونه تپوس کول غواړي څوک چې دې سره کاري نو خر چې جالۍ ته خېږي نو په مخه باندې دې چې ځینو نه ځي جالۍ ته نه خېږي دی نو څه چل به وکړي جالۍ ته بوله شا کړي نو راکاږي به نو دې په مخه وځي نه چې پرېږدي خو دې به په شا تلي قتلی به ورته دا چل به ورسره کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی تاسو د خرونه زیات جاهل دي الله رب العزت آیاتونه نازل کړه وای
قل من کان عدوا لجبریل ودوا سوچی دشمنی کوي د جبرئیل علیہ السلام سره دا شرط دی نو جزا د دې پکاري نو جزا یې دا ده وروستو آخر کې راځي فإن الله عدو للکافرین نو دلته کې نږدې سره ولګاو څوک چې د جبرئیل علیہ السلام سره دشمنی کوي فإنه کافر دا سره کافر دی خبر اخلاص ده د ټولو ملائکو سره دشمنی کوي کله یو ملک سره دشمنی کوي ټول یو حکم لري یو رسول نه مانی کو ټول نه مانی یو شان کافر دي فإنه نزله على قلبك بإذن الله یقینا دغه جبرئیل علیہ السلام پر راوړل دا قرآن کریم ستا پزړه باندې بإذن الله دا الله په حکم دا د جبرئیل علیہ السلام کتاب خو نه دی دا خو د الله کتاب دی منځ کې واسطه جوړه شوې ده جبرئیل علیہ السلام دا د الله په حکم جوړه شوې ده ته چې د جبرئیل علیہ السلام سره دشمنی کې گویا کې ته د الله سره دشمنی کې بعضې وخت کې یو سړي قاصد لېږلی د قاصد لېږل د قاصد چې چا ولېږو وس دې قاصد ته چې څوک څه وایي دلته چې سړی په کومه سترګه ګوري نه به د چای په کومه سترګه چې ته د هغې لېږونکي ته ګورې نو د قاصد وجل قاصد ته بد رد ویل دا داسې دي لکه اصل لېږونکي ته ویل نو د قاصد وجل دا په ټولو قوانینو کې جرم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې قاصدان لېږلي خطونه یې لېږلي نو بعضې قاصدان پکې خلقو وجل دي بادشاهانو ته خطونه لېږلی شي نو دا غټ جرم دی چې یو سړی قاصد لکه نن سبا دور کې دا کوم چې میډیا والی نو دی چې کوم ځای ته ځي په جنګ کې ځي هلال احمر والا دی کوم ځای ته چې ځي نو هغه ته به څوک څه نه وایي دا خدایي خدمتګاران دي څوک خدایي خدمتګاران دي هغه کوي خدمتونه کوي د مړو او د ژوندو د مریضانو د ده ته به څوک څه نه وایي ده ته به لار کولاوي څوک چې دا بندوي دا عالمي قانون دغې خلاف کوي کوم چې دا میډیا والا دي دا چې بندولی ته دا چې بندی نو ته هم جرم کې مبتلا کېږي دیو جنه دا کوم چې میډیا والا دي نو دې ته څوک څه وایي نو هلته کې هغه پې وروستو نورې کیسې پې راځي فإنه نزله على قلبك بإذن الله یقینا دغه راوړلی دا قرآن کریم ستا په زړه باندې د الله په حکم مصدقا لما بین یدیه دا قرآن کریم تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې مخکې د دې کتاب نه وهدى او دا قرآن کریم هدایت دی په دې دنیا کې وبشرا او زیر دی د جنت للمؤمنین دپاره د مؤمنانو من کان عدوا لله څوک چې دشمني کوي د الله سره د جبرئیل علیہ السلام سره دشمنی کول د پیغمبر سره دشمنی کول دا داسې دي لکه د الله سره دشمنی کول نو ځکه ورپسې دا وایي څوک چې دشمني کوي د الله سره د الله د ملایکو سره ورسوله د الله د رسولانو سره و جبرئیل او میکال د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام سره نو دا سره هم کافر نه نو فإن الله عدو للکافرین یقینا الله دشمن دی د کافرانو دے کافر دے نو اللہ دشمنی کئی اللہ دشمن دے دے کافرانو بدلہ بول وقی سبا قیامت کی ننو دا سلوی گرزا سجی کے کوا آزادی لاسی آزاد دی سجی کے کوا اللہ رب عزت خدام کھولے سوچے پدغی زیگی رانی والے بھی لیکن اللہ رانی سینا نو پینزہ خبری اکڑی جبریل علیہ السلام سرا یو دا قرآن کریم چې راوړل به باذن الله راوړل دویم دا کتاب چې راوړل دا کتاب داسې کتاب دی چې مصدق لما بین یدی
دا قرآن کریم تصدیق کون کے دا غصہ چی مخی دا دینو درین دا چی دا قرآن کریم سی عام کتاب ہونا دے دا کو ہدایت دے دا پارد دا عالم پر دنیا کی سلورم و بشرا دا قرآن کریم زیر دے چاچیو من مومنانو دا پارا زیر دے جنت او سلورم پیزم خبران فإن لها عدو للکافرین اللہ دشمن دے کافران وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقینا نازل کرنے منگا تاتا آیاتنا واضح واضح وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ او انکار نکی دینا مگر فاسقان سوچی فاسقان دی دا حق نوتون کی دی دا دین نوتون کی دی نا آغبتی انکار کی نو دغا خلق یهودیان دیوی منگے نمون جبریل علیہ السلام نمون نچی جبریل علیہ السلام نمانے ناغا چکم کتاب راوڑے ہم نمانا نچی قرآن نمانے نتخ خپل کتابم نمانے توراتم نمانے نچی تورات نمانے نسیشے شوے نو وما یکفر بها الا الفاسقون انکار نکی دغینا دے آیاتنونا مگر فاسقان او کلما عاهدوا عهدا او کلچی لوس کڑے دی لوس کول دے یہودیان چی کل لوس کڑے دا دی دا فسق خبر کئی چی کل لوس کڑے نمات کڑے دے نبزہو فریق منہم نمات کڑے ویڈلی ددینا نبزہو ارزولے دے وی شاہدے ارزولے لوزیو پرینا مڑا چل دی نو کلما عاهدوا عهدا او کلچی لوس کڑے دی لوس کول نبزہو فریق منہم ارزولے دے لوس درائی ویڈلی ددینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دے خلقوں نے ایمان نہ راوڑی اکثر بھی ایمان نہیں ایمان پکی رشتی ولما جاءهم رسول من عند الله او کل چران ایدی رسول اللہ تدرمنا مصدق لما معاهم دا کتاب تصدیق کون کے دانا غصہ چی ددی سر دی ددی سر چی سدی کم کتاب چی دی تنازل شوے دے داغی تصدیق کیدا قرآن کریم وہی تورات حق کتاب انجیل حق کتاب زبور حق کتاب نو کل چراغ دین در رسول اللہ ترمن مصدق لما معاکم دا داسی رسول لے دا کتاب جو سر راغ لے ندام داسی کتاب لے مصدق لما معاکم تصدیق کون کے دا پیغمبروں دا کتاب دا مسجد دی سردی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ نغرزول لے ویڈلے دا نسان نجی کتاب ولور کریشے دے کتاب دا اللہ کتاب اشاد غرزول لے وراء ظہورین رسول شاگان اقبلونا دیتا جی کم کتاب راغلے و تورات آگے شاد غرزاو ولی پاگی کی وہ چی کل قرآن کریم راشی نو منعی بے کل چی دا پیغمبر راشی نو منعی بے ایمان کو پیراوڑی دے امداد بکوئی دی اگر خپل کتاب خبر اونا منلا چی خپل کتاب خبر اونا منلا دا سی شو لگا خپل کتابی شاد غرزاو دا حقیقت کے شاد غرزوان نہیں چی کتاب راغ لے شاد غرزے نا شاد غرزوال کلا کلا یو سڑے دے دیر شے کتابوں نے راغستی دی قرآن نے راغستی دی اگر پا لاس کے نشی اڑے ترخ کے نشی اڑے ہوگا کے نشی ہوگا نشی اڑے نو دے پر شابانی خولی نو دا نہیں تو دے شابانی کتابی خود ہے دان چورم نہ دے دل دگے بازی علماء لکل دی دی شاعت غرزول سے تو ہوئی شاعت غرزول دے تو ہوئی چی عمل پی پریخ ہو دے ہو وی کتاب غرزول ہے ندے بلا درجوہ فی دیباج دی در ریخم پا کپڑ کے نغفتل لے ریخم پا کپڑ کے نغفتل لے خواہ عدب والا کر لے خواہ محفوظ کر لے اچھتی خو دے رہے ولیکن ترکو عملا بھی عمل پریخ ہو دے رہے عمل پا کتاب بانے نہ دے کرے آگے تو وہی چشاہ دے غرزول لے من الذین اوتوا الکتاب دا کسان نش کتاب لوگ دے شے کتاب اللہ کتاب دا اللہ شاہ غرزول لے وراء ظہورہم
کأنهم لا یعلمون گویا کی دی پوری کنا حکم دا اللہ شاہ دا ورزول لے سنت دا پیغمبر شاہ دا ورزول لی دے دور کی دا اللہ کتاب یو سوئی زمانہ معاشرہ کی معاشرہ بل مائے روانہ دا معاشرہ کی جو پوری خلق ہوئی اگر دی بانی عمل ہوئی نانو ټول معاشره ټول قوم یو شان روان دي زموږ بل شان روان شوه قرآن کریم باندې عمل کول دا معاشره ته مو ګوره چې معاشره دې کوي که ونه کوي زموږ خلک دې کوي او که نه کوي دا په هر یو عمل باندې که د ستر او پردې خبره وکړي ټول خلک دې څنګه کوي شروع کوم نو که ستر او پرده دا د قرآن حکم دی د بل څه حکم نه دی چرته چې مولا نه دی ویلي الله ویلي ستر او پرده دا د ښځې دپاره د سړي دپاره د پکار دي سړی به هغه ځای ته نه ځي کوم ځای کې چې بې پردګي ښځه پردو سړو ته مخامخ کېږي به نه پردي سړي څوک دي هغه تذکره قرآن کریم کې صورت نور کې او په صورت احزاب کې د هغې تذکره کوي هغه پېژندل پکار دی چې دا وپېژني او بس هغه زیده مخامخ کېږي به نه زنانه به هغه خلکو ته نه مخامخ کېږي کوم چې په صورت نور کې د هغې تذکره ده کوم چې په صورت احزاب کې د هغې تذکره ده نو دې ته وایي عمل پرېښودل بل وګورئ میراث مسله وګورئ میراث کې خویان دې راځي او خویان دې پیسه نه ورکوو ولې به نه ورکوو نو موږ پښتانه یو تر اوسه پورې چا ورکړله چې چا نه ده ورکړې نو موږ یې څه ورکوو هلکه ته پښتون یې ټیک ده موږ پښتانه یو ټول پښتانه یو پښتو ژبه وایو خو موږ اول مسلمانان یو مسلمان یو د مسلمان په کتاب کې الله د دې حساب کړلی زموږ پاکستاني قانون کې دا حساب کتاب هغه کړی شوی دی نو هغې کې وایي چې ته به په دې میراث کې د خور برخه ده د مړي لور ده نو دې پکې برخه ده کوم چې ژوندي پاتې یې د هغې خو خور ده لیکن کوم چې مړ دی که مور ده نو د هغې د زوی هم حصې دي نو د لور هم حصې دي او که سړی مړ دی پلار مړ دی نو د هغه د پلار بچي دي نو لوڼې هم دي او زامن هم دي نو د زامنو هم حصې دي د لوڼو هم حصې دي دغسې نور کو تفصیل دی میراث کې کو تفصیل راځي صورت نساء کې راځي نو دی وایي زموږ په دې رنګ کې چا ورکړي چې زموږ ورکړو هلکه نور څوک یې ورکوي او که نه ورکوي ځان ته ته مسلمان وی نو ورکوی وی او که ځان ته مسلمان نه وي مه ورکوه کېږده نو څه وایي الله د هغې اهل کتاب مبارک وایي نو زموږ دا مسلماني کله ورکوي کله کوي نو دین قرآن شاته ورزول دی قرآن کریم یې ویلی دی قرآن نه وایي نو ډېر خلکو یې داسې دي چې قرآن کریم یې هسې نه دی ویلی نو ورپسې ترجمه ورځي وینا ترجمه خو ډېرو لنډو ورځي قرآن په هسې په الفاظو باندې خو ډېرو خلکو ویلی لږو به نه یې ویلی لیکن چې هلته یې ترجمې تپوس دې وکړې د دې د مطلب تپوس دې وکړې هلته پته نه لګي نو کتاب ورزول خو دغې ته وایي که نه کتاب نه ایسته کې دا فصل کتاب دی او زموږ په سکولونو کې او په مدرسو کې هم دغسې حال دی مدرسو کې هم کم مولا چې هغه کمزوری هغه ترجمه وکړي ښه نو هغه ترجمه هم دغسې آزاد پلاړ شي څه پته یې ونه لګي نه مولا په خپله باندې په کتاب باندې پوهېږي قرآن باندې پوهېږي او نه طالبان پرې پوه کړي نه په سکول کې هم دغسې چا دی ورکړي ځه خبره خلاصه شي حیثیت یې شي د قرآن ویلی د علم کړلی د ده درجه د ټول نه لاندې کړي ځه دا خو اوس پورې څه ګزارو شوه که نه مخکې د کلاس 4 څه حیثیت به و د مولا خو د سره حیثیت به بیا څه وخت وشو نو د مولا حیثیت یې راوست 9مې درجې ته یې راورساوه 7 ګریډ یې ورورکړو بیا وروسته چې کله خبره کېده راغله نو 14 15 ته یې راورساوه نو ډېر خلک پکې
لګیا دي زیتم کوي بهرحال هر څه چې دي لیکن دغه مولا چې دی قرآن نه وایي تپوس دی وکړه دی مولا دی دی امام دی ته په جومات کې د خلکو ته چې ته امام یې نو ته ترجمه کې ته د قرآن وې ته د مسایل وې حدیث ورته وې وینا زما ټول پوهېږي نه وایي ورته مولا هم پوهېږي مقتدیان هم پوهېږي ضرورت نشته د سره قرآن کریم ویلو ته زده کولو ته ضرورت نشته موږ ته ضرورت نشته وایي موږ یې ځکه نه وایو هلته کې که عوام وګورئ نو عوامو ته کینې نه ولې نو صرف د دې نه ښه دا ده چې ته نیټ ته کښېنو چې خوشحاله خو به شو که نه چېرته څه ډرامه خو به وګورو چېرته څه ټیک ټاک په چا جوړ کړی هغه شی خو به وګورو چېرته یوټیوب به وګورو څه بل څه شی به وګورو هلته چېرته قصې خو به خپلې وکړو که نه نو دغه ځای کې د یخته او دیوان ته به ډډه وهلې په ګټه باندې به ناست وي هلته جومات کې نه کېږي جومات کې دلته کې پته نشته څه شی به یا به وږي یا به مونګوړي هغه به خوري نه کینی نشي کېناستی او هلته کې به دا شونه نه وي به دې ګټې ته ناست دي دغې چا به د غوجرې دیوان ته ډډه وهلې ناست به وي د خپو په سر به ناست وي لګیا به قصې به کوي لیکن چې د قرآن ورته ووایي وایي نه شو کېناستی نه شو شروع قرآن ته نه کېږي نو دې ته وایي شاته غورځول نو هغه کسان چې کتاب ولورکړی شوی دی نو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب غورځول لري یوې ډلې دا کسانو چې کتاب ولورکړی شوی دی کتاب د الله وراء ظهورهم وروسته د شاګانو خپلو نه کأنهم لا یعلمون گویا کې دي پوهېږي نه چې نه پوهېږي نو چل کې وایي نیم خبر ځنګل دی دې په دغه کې اخته دي په نیم خبر ځنګل کې دا خبرې دا به چلیږي چې ته انسانانو سره به چلیږي دا د الله سره نه چلیږي الله به تپوس کوي قیامت په ورځ باندې عقل مې درکړی و علم مې درکړی و پوهه مې درکړې وه څه عمل دې مې کړی په دې باندې خو سړی پوهېدو دی په کوم محکمه کې چې لاړ شي د هغې معلومات کوي لیکن چې دی مسلمان شوی دی د مسلمانۍ معلومات نه کوي ما څه کول پکار دي په دې مسلمانۍ کې کم کار کول پکار دي کم نظام پټ ساتل پکار دي دا معلومات نه کوي ځان کوه څه چې نور خلک چې څه کوي هغه کوه خبره داسې نه وه خلکو دغسې شروع کړه دغسې باندې بس کوه بله خبره لوټي بیا اوږدي سلیمان علیه السلام واقعه ده هغه بل اعتراض دی هغه نو خبره ده موسی د سلیمان علیه السلام ده او دلته کې خلک پیغمبر نه منم ولې نه منم خبره راځي بیا انشاءالله قل من کان عدوا لجبریل او آیا سوچ دشمنی کوي د جبریل علیه السلام سره فإنه نزله على قلبك بإذن الله نو یقینا د خراوړل دا قرآن کریم ستا په زړه باندې بإذن الله د الله په حکم مصدقا لما بین یدیه دا قرآن کریم تصدیق کوونکی دا هغه څه چې مخکې د دې نه وهدى او دا قرآن کریم هدایت دی په دنیا کې وبشرا او زیر دی د پاره د جنت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو من کان عدوا لله سوچي دشمنی کوي د الله سره او ملائکه د الله د ملائکه سره او رسوله د الله د رسولانو سره و جبريل و میکائیل د جبريل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام سره فإن العدو للكافرین یقینا الله دشمن دی د کافرانو ولقد انزلنا الیک آیات بینات او یقینا نازل کړي موږ آیاتونه واضح آیاتونه بالکل واضح دي دین واضح دی وما يكفر بها الا الفاسقون او انکار نه کوي د دینه مگر فاسقان او کلما عاهدوا عهدا او کله چې لوث کړي د خلکو لوث کول نه بسو فريق منهم نو غرزول یې ویډلې د دینه نه غرزول یې د لوث یې ویډلې د دینه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي نه بس ویل کېږي غرزول وتا زمون کتابونو کې لیکي القاء الشيء على سبيل التنكر وي د بدیوالي د وجه نه یو شی ځان لري کول گزارل یو شی سره راوغلي گزاري کور کې هغه خزل خوځیدل الله بل شی خوځیدل شیشه مرشه ده نو شی راوغلي کوزه پټکړي مانګه مړل او ګټ کې پروت ده نا
څه شی پسې راواخلي په هغې کې واچي زپیلچه میلچه پسې راوالي پوزه یې پټه کړي راواخلي ګزاري بار نه دی ګزاري علی سبیل التنکر وایي د بدیوالي د وجې نه د کرکې د وجې نه نو دی هم هغه لوز چې کله کړلی نو لوز یې مات کړلی نو ورپسې کتاب د الله یې غورځولی شات یې غورځولی نبذ فریق منهم ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راغی دې ته رسول د الله د طرفنا مصدق لما معهم داسې رسول چې هغه تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې د دې سره دي نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب نو غورځولی یې ویډلې دا کسان نه چې کتاب ورکړی شوی دی کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رسول شاګانو خپلونه کأنهم لا يعلمون گویا کې دې پوهېږي نه نا کتاب یې غورځولی علی سبیل التنکر وایي د کرکې د وجې نه کتاب باندې څه فایده پکې څه ده قرآن دې ووینو څه فایده ده فایده پکې نشته بلکې تا ته بوجي او دا کوه او دا کوه او دا کوه او دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه مخکې یو ځای کې ما خبره کړې وه زنانه وه سورة نور ته ورسېده ویې نه نه دا خو تعلقات ختموي دا ستر او پرده چې په کوم کتاب کې دی نه ویم دا کتاب مې نه دی پکار نو قرآن کریم دې ته فضول کتاب وایي زیاتی کړی کتاب ورته وایي نه یې زده کوي او نه یې وایي او نه پرې عمل کوي الله رب العزت موږ له عمل کولو قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي Por el fin de la